یو سړی د علماء مجلس لراشي، دا د تفسیر کبیر روایت ده. وعليه من الذنوب مثل جبل تیهامه، په د تیهامه د غرونو هم زیات ګناهونه وي. خو د زرکو د مسجد جامع مسجد ابوبکر او ماشاءالله مدرسه امداد العلوم ګټ زرکو برشور ضلع مټا ماشاءالله نو د دینه بده په داسې حال کې واپس بهر ته وځي چې په د به یو ګناه نه پاتې شوی. دا 110 طلبا دي. نو که کلکولیټر چا سره یې حساب وکړي د یو طالب العلم سره 70,000 ملائکې روزانه جمعه ته راځي. د کور نه جمعه د روزانه په بیس د سره باقاعده دغه دی. دا حزب الاعظم دے چاہے تخریج کر دے مشرانو چې سړی منځو کې زمونږ دا شیخان صاحبان او د جماعت نه بهر ته وځي نو تداع الشیاطین، دا شیطانان یو بل ته ویل لکه شیخ راووت ځان راورسوئ او دا شیخ د جماعت په دروازه کې داسې راټینګ کی چې د شیخ نه بیا موټر سایکل رخ کړی او د شیخ دواړه غوږونه د هغه په لاس کې دی وجه نه راغستی دي چې هلکه د جومات نه وځې په دعا سره وځه خدایا د شیطان او د هغه د ټولو لښکرونه اللهم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، زه پناه غواړم. او دا خلاصه کې دا زمونږ دوستان زمونږ سره ماشاءالله په ولهان نومې دی کتاب الحیوان راغستی دي. دا د غسل خانې شیطان دی زمونږ خدمت کوي، صابون شیمپو ویډیو او شوړه موړه هغه خدمت دغه کوي. یو شیطان زمونږ د بیډروم دی هغه ته وایي داسم خان، هغه را سره په بیډروم کې داسي هغه ایک الله دیکھے اور ایک داسم دیکھے، بس هغه ستا سره په کمره کې کله دی په مرۍ زور کوي او کله وایي چې کله دی په دې خوله زور کوي وایي په ما صحیح ناسته ده. صحیح نه دی، دا دغه تره دی ناست دی داسم خان، هغه بهر پرېښودل پکارو. وایي یو سړی د واده په کمره د واده دعا ووایي. نو ابو داود راغستی دی په حاشیه کې 15 یا 19 فضایل راغستی دي. خو یو پکې دا دی چې ستا نسلونه به د شیطان د ټونګې او د اټیک نه بچ وي. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، شیطان به په دا ضرورېږي نه. یو فضیلت دا راغستی دی چې شیطان به ستا دا بچی کفر، گمراهی، د توبې نه محرومه کول، ارتداد یا داسې د خدای او د پیغمبر او د قبر او آخرت په باره کې داسې مختلفې د دهریت وسوسې د دې څیزونو نه به دا شی سړی بچ وي. ستا بچي به ډسایبل نه وي. ډسایبل ډاکټرانې پېژنې خانه کوږي او یا یې غوږ نه یا یې خپه نه یا داسې دغه یې ماشاءالله نو فزیکلی هم ښه نه او نور خوی هم ښه نه او ماشاءالله نو دا زمونږ طلبه ماشاءالله د دې سره 70,000 ملائکې د یو طالب علم سره دا مرګري دي زمونږ په یقین دی. حیات صحابه راغستی دي چې کله دا طالب العلم مري نو مرګ د شهادت دی. 70,000 ملائکې به روزانه د قبر زیارت لراځي. دا د حقانی رساله ده
اے ابو هريره قرآن وایا، قرآن نورو تخایا کہ تمرے روزانہ 70,000 فرشتے تیرے قبر کی زیارت کرنے آئیں گے. اکوڑی خټک رساله ده وی مولوی صاحب دا فضیلت کم ځای کې دی، نو مې ستا د جیبه ځي ډېر یې وخندل، ډېر زیات یې وخندل. وی دا انا اعطیناک الکوثر ډرایور را تپوس وکړو مولوی صاحب یو سړی بزي وویني او دا روایت شته، نو مې ستا د جیبه ځي جو هغه هم وخندل. بل ورځ یو مولوي صاحب راغلی وي، یو ورځ اما فاطمه او حضرت علي دواړه ناست وي. علي یو روایت درته ونه ویم وي څه وی چا چې د بیزو کنډک ولیدی او دا انا اعطیناک الکوثر وي د بیزو د ویښتو په تعداد به دته نیکۍ ملاویږي. دا عالم دی ماشاءالله امام نووي رحمت الله علیه در اغستی دی بل يستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب والأذكار والأدعية بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. میڈ ان شور یا میڈ ان پاکستان حدیث نه، هغه حدیث شته خو هغه باندې څه جرح ده، لیکن ته راغستی شي. چا تپوس وکړو چې په حرم کې مونځ په 1,00,000 دی، مدینه کې په 50,000 دی، او تاسو وایه په رایوینډ کې مونځ په 49 کروڑ دی. هغه وی سړی زموږ دا تبلیغیان عاجزان دا سیده ساده په ډېر حساب نه پوهېږي، خو دا د حرم دا مونځ وایي چا چې دا 1,50,000 او دا د هغه خلکو دپاره دی چې کوم روزانه هلته مونځ کوي. دا فضائل حج دی خانه صفحه نمبر 98 مولانا زکریا صاحب اگر راغستی دی چې په جامع مسجد زر کو یو مونځ په 12,500 مونځونو باندې دی. 12,500 حساب به بیا ځان وروسته کوئ. د بیت المقدس مونځ 62 کروڑ 50 لاکھ باندې دی. دا اوس مې کتاب کتو دغه ځای کې چې چا 15 مونځونه په بیت المقدس کې وکړو، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن او سحر، نو دته بخنه وشوله، دته بخنه وشوله. الله دې آزاد کی، الله دې بیا مونږ لا وای چا چې د بیت المقدس نه د حج احرام وتړو مخکینی روستنی ټول ګناهونه معاف. په دې یو حدیث د عمل د پاره ام سلیم د یو میاش سفر کړی دی، بیت المقدس ته تللی ده، د بیت المقدس نه احرام تړلی دی او راغلی.